نو دا فرضی روجه دا او خلق یې نه نیسي فرضی روجه. او عزتمندو روایت کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بینما انا نائم اتانی رجلان ویزو دوما سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اے زما امتیانو. ابن حبان ابن خزیمہ حدیث تے امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ماتا نبی علیہ السلام اویل ماتے واورد وی یوزل نبی علیہ السلام او فرمائل وی زو ادوما او مال دو کسان رال او فاخذا بزبعیہ زید لاسونو نفورا اونی ولچ پاسے گا زچیزو فآتیا بی جبلا وعرا زی یو سخت غریزی علاقی تبوت لمدہ سے دنگ دنگ غرونو پکے فقالا اسعد وی اغدوانو کسانو دا فرشتے وی اللہ را لے گلے وی نبی علیہ السلام دلا سنو نو چت کو او خوب نے را پاسو ویلزا چیزو غریزی علاقی تے بوتلو ویلزا اس پا دے غربان دے او خیجا فقلتو انی لا اتیقوہو وی مورتل دا غر خوڑیر سخ غر دے او پا دی بانی زا چرتا خطے شما زد دی طاقت نلرما فقالا انا سنسحلوہو لک وی منگ بیتا تا آسان کو منگ سر مدد کو خود بسم اللہ کو خیجا. نبی علیہ السلام فرمائی فسعدت حتی اذا کنت فی سواء الجبل وی زبدسی دا اللہ نم میں واغست روان شما ختم چی خسرت دا غر اختلما اذا بی اصوات شدیدت وی ما دیر زیاد خطرناکی چغی واوری دی دیر زیاد عجیبہ چغی رات لی. قلت ما هذه الاصوات نبی علیہ السلام وی ما دا غدوو کسانو فرشتون تپوسو کو چه فلان کیا دا چغی سوری دیر زیادی دی زخو دیر پریشان شم چی دا دا سا چغی دی پا دی غرونو کی دا سوک چغی وی قالو هذا عواء اہل النار وی ما تیویلی چی دا چغی سوری دا جہنمیانو چغی سوری دی. ثم انطلق بی وی بیز روان کلم چی اس دا پریدا مخکزا فإذا انا بقوم معلقین بعراقیبهم مشققتا اشداقهم تسیل اشداقهم وی بیا زدسی او خطلم مخکچی لارم ما سکسان او قتل وی اغوی د خپونه زوړن شیو د خپونه داسی الټا زوړن شیو او دا اغوی دا وخکش لیدلیو الټا زوړن شیو د خپونه او دا شان وخکیش لیدلیو او د وخکونه وین را روانه وی تسیل اشداقهم د دې وخکینه ویني زوی را روانه وي. وی ما ته تاسو کو قلت من هؤلاء وی موتل دې سخت عذاب کې چې دا مبتلا دي دا سوق دي. قالا وی غدوانا فرشتو دوانا کسانو ما ته ویل الذين يفطرون قبل تحله صومهم وی دا هغه کسان دي چې دوی به د روزماتي نه مخکې روزي ماتولي یا به روزي نه نیولي. دا سخت عذابونه. نو بعض عالمان دی کی لګری دي چې ګورا چې کم کس د وخت د ټیم نمخ کې روزه ماته کی مثلا ځان 10 منټه بعد دی روزه ماته کی یا د ورځې روزه ماته کی دا داغه مبارک دي. نو وی سوچ کاوه چې کم انسان روزه نه نیسی داغه لپاره به څومره سخت عذاب دی. وجه عزت مندو اول دا سوچ کول بکاری چې زمون ملک باندې الله رحمت کی د الله د رحمت خپل اصول دي خپل طریقې دي. هر انسان چې چا سره خکې دا خپل یو طریقې هر چا سره اوسو خنه کوي کار چا سره هر چا خکولې خو بس دا ټول دنیا به آباد وي. د هر یو سړي خپل اصولي هغه اصول مطابق خکې د قشان عزتمندو د الله اصول دی او طریقه ده. الله واستاسو عمل بر نیک راځي زما فیصله نیک راځي. ته خلکو سره خکوا ز تاسو سره خکو او ته روجي ني سره روجي خلک نه نيسي. د دې وجه عزتمندو د دې ډیر زیات خیال ساتل پکار دي. روجي کمیشي وي دي خلک روجي نه نيسي غټ غټ الکانی او کورونه کې وتا څوک نه وي چې روزه ونیسه. زما وړل لور د روزي ونیولې عزتمندو تقریبا د او کالو بوي 2-3 سالو روزي ونیولې زنده وا اوس روزه د ورځې خمسدار ماشوم ودکا غر مې را پاسه ها هر ماشوم باندې سختم نه دی تیرول پکار چې خامخا به د نوم د پاره روزه نیسي چې زبو سره ما خام سیلفي وباسما او زبه پنيټ باندې ورکوم چې زما زوی روزه نیولې دا کارونه بم نه کې چې ماشوم باندې سخت یو تور ته نه لګ ځان ټینګه او تور ته ځان ټینګه دغه غټ کستو وایا
دا لنډر چې ګرځي او دنه تاسو کې بچیا چرته خپل بچی مونږ کېنول چې بچا روجي د ټولي ونی ولې کنه